أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ننني درس کې به ان شاء الله العزيز سورة انفال پارا نمبر 10 رکو نمبر 7 آیات نمبر 53 54 55 درې آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. اوس دې آیات کې الله رب العزت فرمایي ذالک بأن الله لم يكن مغيرا دې ته دا سزا چې نو هغه ورکړی شوله نو دا ځکه چې الله رب العزت هغه نه دی بدلون کې یو نعمت لره انعمها على قوم چې هغه نعمت یې کړی په یو قوم باندې حتی یغیروا ما بانفسهم تر دې چې دوی بدل کړي هغه څه چې د دوی په زړونو کې دي. وان الله سمیع علیم او الله رب العزت چې دی نو هغه اورېدونکی او پوهه ذات دی. نو ګوره الله رب العزت وسوي چې الله پاک کوم انعام انسان لور کوي په انسان باندې الله پاک چې کم انعامات کوي نو د هغې دپاره الله جل جلاله څه قانون څه ضابطه ذکر نه کړه. الله خپل انعام خپل احسان بنده باندې بغیر د څه قانون او بغیر د څه ضابطې نه او یا د دغه انسان د عمل کولو نه بغیر ورکوي. لکه مونږ وګورو نو زمونږ او ستاسو دا وجود دا د الله جل جلاله نعمت دی. بیا په دې وجود کې سړی چې نو هغه وګوري نو د الله جل جلاله بېشمار چې نو هغه نعمتونه او رحمتونه چې نو هغه موږ استعمالو. خو د دې ټولو نعمتونو د حصول دپاره یا زما او ستا په وجود کې د راتللو دپاره موږ څه عمل نه کړی. نو الله رب العزت چې چاله څه انعام ورکوي نو د دغه انعام ورکولو الله پاک څه ضابطه نه ذکر کړي چې دا انسان دا عمل دا کردار وکړي نو زه به الله د انعام مستحق ومه. البته الله جل جلاله د دغه انعام د باقی پاتې کولو دپاره د هغې دپاره ضابطه او قانون ذکر کړی دی چې تعالی الله رب العزت یو انعام وکړي د باندې یو احسان د سره الله پاک وکړي نو دغه انعام او دغه احسان دا به تو برقرار ځان سره چې نو هغه ساتلو دپاره نو دې دپاره به تو کم یو عمل داسې کې چې ستا سره دغه انعام او احسان د الله پاک چې نو هغه برقرار پاتې شي. نو یو که خیال مو کړی بارها کره ته مونږ دغه آیات ویلی دی تاسو اورېدلی دی چې الله جل جلاله یو ضابطه قانون دا ذکر کړی چې کم نعمت هم الله درکو د هغې شکر ادا کوه. او بیا د نعمت شکر دا دی چې په هغه نعمت کې سړی د الله حکم او د الله د پیغمبر طریقه پوره کړي. دا دغه نعمت شکر دی. او که چېرته دی پکې د الله حکم او د الله د پیغمبر طریقه پوره نه کړي او په ژبه باندې دی وایي شکر دی شکر دی دا شکر چې نو هغه نه دی. دویمه چې نو الله رب العزت د آیات کې دویمه ضابطه د هغې دپاره ذکر کړله. الله رب العزت نه دی چې نو هغه بدلونکی نه دی متغیر کوونکی نعمت لره چې هغه په یو قوم باندې وکړي حتی یغیروا ما بانفسهم تر څو چې دوی په خپل دغه حالت او کیفیت نه بدل کړی. نو اوس وګورئ د مکې مشرکانو دیله چې الله جل جلاله بدر کې شکست ورکو دی د همیشه دپاره چې نو هغه ناکامه کړلو نو وجه څه وه دی باندې الله رب العزت خپل لوی انعام کړو او هغه انعام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نو هغه په صورت کې ولو چې الله رب العزت په دوی کې نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا کړو د دوی د خاندان نه پیدا کړو د دوی سره یو ځای رالوی شولو بیا د دوی چې نو د هغه ځواني هم ولیدله د هغه عمل او کردار چې نو هغې هم ولیدلو دوی بیا د هغې نه وروستو ورته الله رب العزت نو هغه نبوت نصیب کو دغه په بل خصوصي انعام بیا وشولو دی دغه ټول نعمتونه چې نو هغه ټکراو کړه
هغه کم استعداد چې به الله پاک د دین اسلام د قبولولو چې نو هغه خو دې هغه نعمتونه دوی ضایع کړل بلکې دومره پورې وکړه چې د الله په پیغمبر ایمان نه راوړل خو ځان له خبره چې د هغې ته الټه اذیتونه چې نو هغه یې شروع کړل او بیا د دغه نعمت دومره ناشکري وکړه چې هغه پیغمبري په هجرت باندې چې نو هغه مجبوره کو نو چې کله هجرت وکړلو د هغې ټول نعمت دوی ناشکري وکړله انصارو د هغې نعمت قدر وکړو نو چې کله انصارو د هغې نعمت قدر وکړو الله رب العزت هغه نعمت راواغستو د هغوی نه چې نو انصار له ورکړو تر د قیامته پورې چې نو هغه د انصار د هغه چې نو هغه به یادېږي د هغوی چې نو هغه به تذکره کېږي حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر وی د انصارو په پلان کې کور کې خیر دی پلان کې بیا د الله پیغمبر وی چې د انصارو په هر یو کور چې نو هغه د خیر اړک دی صحیح مسلم او ترمذی چې نو هغه روایتونه مفهوم دی بل روایت کې چې نو هغه غالبا غزوه او تاسو او هنین د چې کله وشولو نو پای کې نعمتونه مالی غنیمت ډیرو نو پای کې څه خبرې دا وشي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصارو ته وی تاسو په دې نه خوشحالېږئ خلک به ځان سره کور ته ځي نو څوک به ګډې بوځي څوک به بزي بوځي څوک به خوان بوځي څوک به نقدیت ویسي ستاسو سره به د الله پیغمبر چې نو هغه واپس سي په کومه لار چې نو هغه انصار ځي په کومه وادي چې نو هغه انصار ځي په کومه ګاټۍ چې نو هغه انصار ځي په هغې لار به د الله پیغمبر ځي نو دې د دغه نعمت ناشکري وکړه انصارو د هغې نعمت قدر وکړو الله جل جلاله د هغه د همیشه دپاره کامیاب نو الله وایي چې د نعمت د باقي برقرار دپاره ساتلو دپاره ضابطه الله پاک دا ذکر کړله یو د نعمت به شکر ادا کړي دویم د الله نافرمانی وپکې نه کړي که دې دغه وکړله او تا په خپل ځان چې نو هغه بدل کو نو بیا الله رب العزت انسان نه دغه نعمت چې نو هغه اخلي ان الله سمیع علیم الله رب العزت اوریدونکی دی سمیع لاقوالکم که چېرته تا فقول سره د دغه نعمت چې نو هغه ناشکري وکړه دا هم الله اوري علیم باحوالکم ستاسو په حالت باندې هم الله پاک چې نو هغه علیم دی او که تا د دغه نعمت ناقدري دا چې په فعل سره وکړه په عمل سره دی وکړه نو هم الله پاک په دغه باندې پوهه دی که ته ډېر پټې خو الله په هغې پوهه دی کدأب آل فرعون والذین من قبلهم الله وی پشان د حال چې نو هغه د قوم د فرعون والذین من قبلهم او د هغې کسانو چې د دوی نه مخکې تیر شوي ولو څنګه چې پرون آیات کې تیر شول کذبوا بآیات ربهم چې د هغوی دروغجن کړل د خپل رب آیاتونه فاهلکناهم بذنوبهم نو موږ دوی هلاک کړل چې نه د دوی په ګناهونو په وجه اوس دې آیات نه هغې دوباره راوړلو نو حضرات چې نو هغه ذکر کړي معرف کې هم ذکر کړي او خازن کې هم ذکر کړي چې دا آیات خو اوس پرونی چې نو هغه دی نه یو آیات مخکې هم تیر شو که نه آیات نمبر 52 کې کدأب آل فرعون والذین من قبلهم نو دا پرون هم تیر شو دلته دا آیات دوباره چې نو هغه یو آیات په منځ کې راغلی 53 بیا چې نو هغه 53 نمبر آیات کې چې نو هغه بیا دوباره بیا ذکر کړی 54 کې چې نو هغه بیا ذکر شو دوباره نو اوس الله رب العزت چې نو هغه د آیات دوباره بیا ولې ذکر کوم نو تفسیر خازن کې لیکلی دی وایي دا یو څو فایدو باندې مشتمل دی په دقې وجه فایده نمبر 1 چې نو هغه دا ده کدأب آل فرعون والذین من قبلهم نو وایي د دې مخکې چې نو هغه په شان تشبیه په کفر کې وه دا وایي چې نو هغه انکار کړو د الله د آیاتونو نه نو د مکې مشرکانو هم انکار وکړو نو داسې مخکې خلکو کړو نو د هغه الله رب العزت چې نو هغه هلاک کړلو اوس دې کې الله وایي کدأب آل فرعون نو هلته الله پاک وایي فأخذهم الله بذنوبهم آیت نمبر 52 کې الله وایي فأخذهم الله بذنوبهم الله ونیول دوی چې نو هغه په ګناهونو د دوی سره اوس د آیات نمبر 34 کې الله جل جلاله د دغه ګناه چې نو هغه په کم ګناه باندې چې دوی نیولي ول د هغې سزا تفسیر وکړلو واغرقنا آل فرعون مونږ آل د فرعون چې دی نو هغه غصه کړو ډوب کړی مو غر کړی مې چې نو هغه ولو نو هلته د هغې ذکر و دلته چې نو د هغې تفصیل ذکر شو دغه شانتې په هغې آیات کې ولو چې دوی چې دی نو هغه څه چل وکړلو کفر یې وکړلو کفرو بآیات الله د الله چې نو هغه په آیاتونو باندې کفر کړو دلته الله وایي کذبوا بآیات ربهم هلته لفظ الله راغلو دلته چې نو هغه رب رالو نو دا د ماقبل چې نو هغې آیت نه په دې کې ډېر د دوی د نعمت د ناشکرۍ ته اشاره ده ځکه چې رب معنی د پرورش کوونکی
الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. رب هغه ذات دی چې د هغه په سرورو کې انسان پیدا کی. نو ګوره دوی دومره ناشکره دي، دومره کفران نعمت دی وکړلو په شان چې نو د آل د فرعون چې لکه څنګه چې د هغوی دومره ناشکر ول دغه شان دی ولو الله دوی له نو هغه پیدا یې کړل، بیا ول د غذا بندوبست وکړو سره د دې چې په مکه مکرمه کې چې نو هغه نه باغات کېدل، نه به کې داسې بارانونه ول، نه به کې خوړونه او چینې چې نو هغه وي او د اطرافو نه دوی ته الله پاک د رزق چې نو هغه بندوبست وکړلو. بیا دوی لوی کړل، دوی کې اقتدار یې پیدا کړو، آس پاس خلک به چې نو د هغو د دوی تعظیم به یې کولو، دا ټولې مخکې تېرې شوي دي او دوی کې بیا پیغمبر چې نو هغه مبعوث کو. نو الله په دا رب په دا دومره انعامات وکړل، دی هغه انعامات چې نو هغه سکړلو ضایع کړل. او دریم چې نو هغه وجدان چې دغه ما قبل سره پار آیات د پاره چې نو هغه تاکید دی، ما قبل آیات د پاره دا چې نو هغه تاکید دی. نو ځکه الله چې نو هغه دوباره د آیات راوړلو فاهلکناهم بذنوبهم، نو دغه ګناهونو په وجه بیا موږ دوی هلاک کړل. وجه کلن کانو ظالمین، ځکه دا ټول چې نو هغه ظالمانو او د ظالم سزا چې نو هغه هلاکت دی. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا، الله وایي چې نو هغه په مخ د ځمکه چې کم ګرځي سا اغستون کې دواب سوکره ته موږ ویلو دا دابه نه دی او دابه ویلې کېږي چې نو هغه هر صادر ته، نو انسان ته چې نو هغه هم دواب ویلې کېږي ځکه دی هم جاندار دی، سا چې نو هغه اخلي ساواله دی، دیم ځای هغه په ځمکه باندې چلن کوونکی دی، ګرځېدونکی دی. نو الله وایي په مخ د ځمکه چې کم ګرځي سا اخلي، د الله په نیز په دې ټولو کې د ټولو نه بدترین چې نو هغه دی چې کم د الله پاک په ذات سره چې نو هغه انکار وکړي، د الله سره چې نو هغه شریک جوړ کړي، د الله چې نو هغه کفر وکړي. فهم لا یؤمنون، او دوی ایمان نه راوړي، یعنی ضد کې بیا دومره انتها ته ورسي چې د ایمان نه محروم شي، آی طرف ته سره دهان چې نو هغه نه کېږي. الله دې موږ د دغه بدبختۍ نه وساتي. ذالک دا بأن الله زکه چې الله پاک لم یکون دی هغه مغیرا بدلون کې نعمت لره انعمها چې کمی کړی وي علی قوم په یو قوم باندې حتی تر دې یغیرو چې په خپل دی بدل کړي ما هغه څه بانفسهم چې د دوی په زړونو کې دی. وان الله او دا چې الله پاک سمیع اوریدونکی علیم پوه دی. وان الله او بشک الله پاک سمیع اوریدونکی علیم او پوه دی. کدأب آل فرعون پشان د حال د آل د فرعون والذین او دای کسانو من قبلهم چې د دوی نه مخکې کذبوا دوی دروغ کړل بآیات ربهم د خپل رب آیاتونه فاهلکناهم نو بیا هلاک کړل موږ دوی لره بذنوبهم د دوی د ګناهونو په وجه واغرقنا او موږ ډوب کړلو غرق مکړو آل فرعون آل د فرعون وکل کانوا ظالمین اول دا ټول ظالمان. ان شر الدواب بشک ډیر زیات بدو په سالرونو کې عند الله د الله په نسبانه الذين آی کسان دي کفرو چې کفر کړي انکار کړي فهم پس دی لا یؤمنون ایمان نه راوړي.